بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتا و نصیحتونه وکړو او دی وی چې زه تر مرګه پورې په هغه وصیتونو باندې عمل کوونکی پاتې شم. نمبر 1 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي لومبني وصیت راته دا کوي چې د غرباو او د مسکینانو او د فقیرانو سره ژوند تیروا. دویم وصیت راته دا کوي چې د ځان نه کم حیثیت خلکو ته ګوره او د ځان نه بره حیثیت والو ته مه ګوره. نمبر 3 وصیت راته دا کوي چې صله رحمي کوه اگر که ته قتل کړی شي. خپلوانو سره تعلق دا برابر ساته، خپلوانو سره قطع رحمی دا مکوا. او څلورم راته دا وصیت کوي چې لا حول ولا قوة الا بالله. دا ډېر وایه ځکه چې دا د الله د خزانو نه یو خزانه ده. پنځم وصیت راته دا کی چې د چا نه سوال مکوا، چاته لاس منیسه، چاته سوال مکوا. او شپږم وصیت او نصیحت راته دا کوي چې د الله په معامله کې د هیڅ چا پروا مکوا، د هیڅ چا د ملامتیا خیال او پروا مکوا، بلکې د الله حکم دا منوعا 100% پورا کوا. او وم نصیحت راته دا کوي چې همیشه حق خبره کوا، حق کار کوا، اگر که هغه ترخوي، اگر که تا ته پکې مسلې راځي خو ته څه کوه، حق خبره کوا او حق وایا.